اکثر زنانه د خپلو سړو نه پټې تویزګرو سره ځي، نو چې یوازې زنانه تویزګر سره لاړ شي د هغې عزت به پاتې شي. په غوښې باندې چې پیشو مقرره کې څوکیداره کې پیشو به غوښه نه خوري، ضرور به یې خوري. خو زه ستاسو ته عجزانه درخواست کوم، پګړی درته کوزوم چې دې تویزګرو نه ځان وساتئ. څو ورځې مخکې ماته یوه زنانه میسج وکړو، وایي زما رشته نه کېده، زه یو تویزګر سره لاړم، وایي هغې ماته وویل نعوذ بالله نعوذ بالله چې ته ما سره بدکري وکړه، زه به هغې معنی سره تویز لیکم، بیا به دې ستا رشته کېږي، کنې رشته نه کېږي. نن سبا اکثر تویزګر ډاکوان دي، دا تاسو نه مالونه م وهي. یو تویز په 50,000 په 1 لاک، تر دې پورې ما اورېدلی چې په 1.5 لاک هم تویز شوی دی. دوی تویزونو نه دوکانداري جوړه کړې ده، بزنس یې کولاو کړی دی. حالانکه اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې تویزونو نه به دوکانداري بزنس نه جوړوي. نن سبا ښه خلک تویزونو ته ووتل، ځکه پیسه دی ورکې، ښه په ارام پیسه میلویږي. څوک څه کوي چې تکلیف کوي. ډېر دینداري خلک هم دې طرفه تلي چې دې د وجې نه دین اسلام بدنام شو. نو دا دې ستاسو مالونه م وهي او دا دې ستاسو عزتونه م اخلي، ستاسو عزتونو سره هم لوبې کوي. څو ورځې مخکې ماته یوه زنانه میسج وکړو، وایي زما رشته نه کېده، زه یو تویزګر سره لاړم، وایي هغې ماته وویل نعوذ بالله نعوذ بالله چې ته ما سره بدکري وکړه، زه به هغې معنی سره تویز لیکم، بیا به دې ستا رشته کېږي، کنې رشته نه کېږي. وایي ما ورته ویل چې دې ته خو زه نه یم تیاره. نو دا د ستاسو عزتونو دشمنان دي. د الله په خاطر خپل زنانه دې تویزګرو نه وساتي. اکثر زنانه د خپلو سړو نه پټې تویزګرو سره ځي، نو چې یوازې زنانه تویزګر سره لاړ شي د هغې عزت به پاتې شي. په غوښې باندې چې پیشو مقرره کې څوکیداره کې پیشو به غوښه نه خوري، ضرور به یې خوري. نو دا د ستاسو د عزتونو دشمنان دي، ستاسو عزتونه اخلي. همدغه شان ستاسو د عقیدو دشمنان هم دي، ستاسو عقیدې هم خرابوي. تویزګر چې ویر شي تا ته به څه وایي، په تا سیر جدو شوی دی، په تا تویزونه شوي دي، او ما ته پته چې تویز په کوم ځای کې دی، زه راویستلی شم. اوس دا د غیب علم دی، دې پته صرف الله رب العزت ته دی. په دې خبرې سره دا د اسلام نه ووتلو. غیب علم صرف الله رب العزت ته دی، انسان ته د غیب علم نشته. اوس خو ښځې خپیرې م ووتلې، وایي ښځې هم تویزونه کوي. الله اکبر. مونږ تاسو مسلمانان کوم طرف ته روان دي؟ مونږ تاسو یقین په تویز جوړ شوی، یقین مو په تویزګرو جوړ شوی دی. قرآن مونږ پرېږدولی دی، قرآن مونږ سیرته کړی دی. په قرآن باندې مونږ یقین نشته، عمل م نشته. په دې قرآن کې روحاني علاج دی، په خپله یې وکړه. اخري کل صورتونه وایه، آیت الکرسي وایه، که په تا سیر جدو شي هغه به ختم شي. خو مونږ په قرآن یقین نشته دی. زه دومره سخته خبرې ولې کوم؟ ما د الله په ذات قسم چې ما ته حقیقت پته دی. خو زه ستاسو ته عجزانه درخواست کوم، پګړی درته کوزوم چې دې تویزګرو نه ځان وساتئ. دا د ستاسو خیرخوا نه دي، دا د ستاسو عقیدو سره لوبې کوي، ستاسو عزت سره لوبې کوي.